اوس په دغه ورځ باندې د ماسپیخین په ټیم کې دا اوس چې کوم ټیم دی په دې کې مونږ او تاسو د جمعې مونځ کړو 2 رکعاته فرض په جهري قرات سره د دغه مونځ ابتدا کوم ځای نه شوی ده او دا چا کړی ده او حضور مبارک په خپل عمر کې څو جمعې ادا کړې دي ګوره دا یاد لرئ د جمعې مبارکي په ورځ باندې د ماسپیخین په ټیم کې چې دا کوم 2 رکعاته مونږ او تاسو فرض مونځ کوو په جمع باندې په جهري قرات باندې په احادیثو کې دا سه راځي چې جمعې مبارکي دا 2 رکعاته مونځ فرض دا په مکه مکرمه کې فرضو دا فرض په مکه مکرمه کې و خو مسله دا وا چې په مکه مکرمه کې د کافرانو د طرف نه دومره اذیت او تکلیف او مشکل هغوی صحابه کرامو ته جوړ کړایو چې صحابه کرامو با دا 15 وخت چې کوم مونځو دا به هم په ډیر په پټه او ډیر په احتیاط باندې کا او دا سینا چې ګوندې صحابه کرام کافرانو نه یریده وجنه نه کافرانو بعد د مونځ په دوران کې شپېلی او وغیره اوازونه بکړه ناس به نږدې او شپېلی به وهلو نور داسې اوازونه بکړه چې د صحابه کرامو په منځ کې خشوع خضوع خراب شي اوی به توجه او خشوع خضوع ته نه پرېښوده اوازونه او مخې ته تیریږه څه عمل به داسې که نو هغه 15 وخت منځم صحابه کرامو دغه خبیثانو نه په داسې ځایونو کې کړی دی چې صحابه به وي چې مونږ په منځ کې دا توجه او عاجزي او حاضري دا مو خراب نشي نو هغه 15 منځونه به هم ډېر په مشکله باندې دغه خبیثانو د لاسه کړه او چونکې جهاد حکم ونه په مکه مکرمه کې جهاد آیاتونه ندی نازل شوي د جهاد ټول آیاتونه دا په مدینه منوره کې نازل شوي دي په 2م کال د هجرت باندې اول جنگ غزا بدر وشو په 3م باندې احد وشو داسې غټي غزاګانې 15 باندې غزوه خندق وشو او بیا غزوه خیبر وشو او دا غینه پس عمره القضاء صلح حدیبیه بیا چې دی فتح مکه او دا غینه پس چې دی غزوه طائف او حنین دا غټ دا ټول جهادونه د جهاد آیاتونه دا په مدینه منوره کې نازل دي نو جهاد حکم نو صحابه به احتیاط کو نو جمعې منځ دا لازم وو په مکه مکرمه کې خو اجتماعي طور باندې دا څنګه چې مونږ او تاسو اجتماعي طور باندې کړو د خدشاتو د وجناو تکلیف د وجنه چې هغه عذر صحابه کرامو په مکه مکرمه کې داسې نه کړای پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی په مدینه منوره کې ټولنا اول منځ په جمع باندې 2 رکعاته فرض جهري قرات په مدینه منوره کې ټولنا اول په اسلام کې دغه صحابي کړه دی او هغه صحابي نوم دی اسعد ابن زراره رضی الله عنه اسعد ابن زراره د تویل کږي ابو امامم دغه صحابي تویل کږي دا اول هغه صحابي دی چې په اسلام کې په مدینه منوره کې یا حضور مبارک مکه مکرمه نه هجرت نه کړای دی او مصعب ابن عمر دا صحابین په مدینه منوره کې اسعد ابن زراره اغم په مدینه منوره کې د حضور مبارک په حکم باندې اسعد ابن زراره ټولنا اول منځ په اسلام کې د جمعې 2 رکعاته په جهري قرات باندې په جمع باندې د مبارک فرمایلی دی ټولنا اول او که تاسو عمره یا حج لتلی
په مدینه منوره کې یو مسجد دی، مسجد قباء نه مخکې راځي، هغه ته ویل کېږي مسجد جمعه. مسجد جمعه دا بیا چې کوم ځای کې اسعد ابن زراره رضی الله عنه چې کله منځ کو ټولو نه اول او په اسلام کې ټولو نه اول، نو په هغه ځای باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک صحابه فرمایي دا نن چې کوم مسجد دی مسجد جمعه، په هغې باندې صحابه کرامو تعمیر کړ.